أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا يقين المنغا أوحينا وحي كريدا إليك تاتا صلى الله عليه وسلم كما أوحينا لك چوهي كري ومنغا إلى نوح عليه السلام تا والنبيين أو نور پیغمبرانو تا من بعده رستو دنو عليه السلامنا وأوحينا او وحی کړي و مونږه الی ابراهیم علیہ السلام تا و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام تا و اسحاق او اسحاق علیہ السلام تا و یعقوب او یعقوب علیہ السلام تا والاسباط او اولاد یعقوب علیہ السلام تا و عیسی او عیسی علیہ السلام تا و ایوب او ایوب علیہ السلام تا و یونس او یونس علیہ السلام تا و هارون او هارون علیہ السلام تا و سلیمان او سلیمان علیہ السلام تا و آتینا داود او ورکڑیو من داود علیہ السلام تا زبور کتاب و رسولا او وحی کڑی دمونگا دیر رسولانو تا قد قصصناهما چې بیان کړی دی مونږ دا رسولان علیک تا من قبل مخکې دی صورتنا ورسولا او وحی کړی دی مونږ ډیرو داسې رسولانو ته لم نقصصهم چې ندی بیان کړی مونږ دا رسولان علیک تا ستا معلوم دی او صدرته ندی معلوم وکلم الله او خبر کړی الله پاک موسی د موسی علیہ السلام سره تکلیما خبر کول رسولا ارسلنا رسولا او لګلی دی مونږ ډیر رسولان مبشرین زیر ورکون کی و منذرین او ير ورکون کی رسولا او لګلی دی مونږ ډیر رسولان مبشرین زیر ورکون کی منون کوتا و منذرین او ير ورکون کی نه منون کوتا ولی لالا یکونا د پارا چنشی للناس د خلق د پارا علی الله په الله باندې حجت سبانا بعد الرسل پس د لګلو د رسولانو نا که رسولان الله پاک نو را لګلې نو خلق به باندې کولې چې الله رسولان نو راغلي موږ د خبرینا خبر نو اوس الله پاک رسولان راولېګل اوس د خلق باندې ورکړه وکان الله او دی الله پاک عزیز زورور غالب پر چیز باندې حکیمن حکمت والا لكن الله يشهد لكن د استدراک د پر راځي او مخکې دا شبهه پیدا شو چې کافر او اهل کتاب خود قرآن د صداقت شهادت نه کوي دا دغه جواب دی حاصل ادارې چې کاغي دا شهادت نه کوي نو الله پاک د خپل کتاب د صداقت شهادت کوي او دا کافی دی لكن الله لیکن الله پاک یشهد گواہی کوي بما پاک کتاب انزل الیکا چې نازل کړي دی الله پاک تا صلی الله علیه وسلم هغه گواہی دادا انزله چې نازل کړي دی الله پاک دا کتاب بعلمه په علم خپل سرا او مطلب دا دی چې د دې قران کریم ترتیب خيسته دی او طرز د دې معجزانه دی وجداله چې دا د الله په علم سره نازل شوی دوی مطلب انزله چې نازل کړي دی الله پاک دا کتاب بعلمه په سبب د علم خپل په اهلیت ستابانه یعنی الله ته د دې خبر علم چې د قران کریم اهلیت دا پیغمبر لري ځکه دا پیغمبر باندې لپاره کوشش کوي او د دې قران تبلیغ وکړي نو په دې اهلیت باندې د الله علم درې مطلب انزله چې نازل کړي دی الله پاک دا کتاب بعلمه په سبب د علم خپل په مصالح د عباد باندې یعنی د خپل بندګانو مصلحتونه ورته معلوم دي داغه مطابق دا کتاب دی والملائکه یشهدون او ملائکم گواہی کوي وکفا بالله پر دې الله پاک شهیدن گواہی کوونکې ان الذين كفروا يقينا اكسان چې کفر کړي دي او صدوا او منکي خلق عن سبيل الله دلاري د الله نه قد ضلوا یقینا گمراه شوي دي ضلالا بعيدا فگمراهي لري سرا د حق ان الذين كفروا يقينا اكسان چې کفر کړي او ظلموا او ظلم کړي لم يكن الله ندي الله پاک ليغفر لهم
چې بخنو کی دویتا ولا او نه دی الله پاک لیهدیهم چوخی دیتا طریق النار الا طریق جهنم مگر لار د جهنم خالدین همیشه به دوی فیها په جهنم کې ابدا همیشه وکانه ذالک او دې دا کار علی الله الله تا یسیرا آسان یا ایها الناس اے ټول خلق قد جاءکم یقینا راوړې دې تاسو ته الرسول رسول علیہ السلام بالحق اسلام من ربکم تاسو رب دې طرفنا یا ایها الناس اے ټول خلق قد جاءکم یقینا راوړې دې تاسو ته الرسول رسول علیہ السلام بالحق حق چې اسلام دی من ربکم تاسو رب دې طرفنا فآمنون ایمان راوړې خیرا ویبا غرا لکم تاسو د پاره یا فآمنو ایمان راوړی خیرن غره ایمان لکم تاسو د پاره کم ایمان چې تاسو د پاره غره دی اق ایمان راوړی او غره ایمان اق دی چې کم د صحابه د ایمان په شان وان تکفروا او کچرتا کفر وکړو تاسو فإن لله پس یقینا خاص الله لرا ما اختیار دا غسله په السماوات والارض چې پاسمانونو کې دي والارض او پزمکه کې دي وکان الله او دی الله پاک علیما پوها پار سبانی حکیما حکمت والا یا اهل الكتاب اے کتابیانو لا تغلو د حدنا متیروزی لا تغلو بدعات مکوي فی دینکم په دین خپل کې ولا تقولوا او موای تاسو علی الله د الله تعالی په باره کې ولا تقولوا او موای تاسو علی الله د الله په باره کې الا الحق سوا د حقنا انما المسيح یقینا المسيح عیسی ابن مریم عیسی د مریم رسول الله رسول د الله دی وکلمته او کلمه د الله دا القاها چې اچولی ودا کلمه الی مریم علیہ السلام تا وروح او خاوند ساده منه د الله د طرفنا یو معنا دادا وروح ای وذو روح وروح او ساوانا ده خاوند ساده منه د الله د طرفنا یا بل معنا وروحنا او روح دے سبب د ژوند دے منه د الله د طرفنا فآمنوا بالله پس ایمان راوړې په الله باندې ورسوله او پر رسولانو د الله باندې ولا تقولوا او موي تاسو ثلاثه چې خدایان درې دي انتهو من شهد دی عقیدینا خیرا غرب لكم تاسو د پاره انما الله یقینا الله پاک الہ حقدار د بندګۍ دی واحد یو سبحانه پاکی وای پاکی د الله اند دی خبرنا یکونا چی شری له د دی الله د پاره ولدن نازوله ولدن بچي له خاص د الله د پاره دی ما اختیار دا غسو په سماوات چې پاسمانونو کې دي و ما او اختیار دا غسو په الارض چې پزمکه کې دي وکفا بالله او پر دی الله پاک وکیل ذمہوار وکیل کارساز